چې زنانه کم زیورات استعمالوي نو آیا په دې باندې زکات شته او که نشته؟ زیورات یعنی کالی. دې جواب دا دی چې جمهور علما بالکل دې قایل دي چې کم زنانه زیورات استعمالوي او دا زیورات که د چاندي وي 52 تولو ته ورسیږي او که دا سره زري او 7.5 تولو ته ورسیږي بالکل په دې باندې زکات دی او دا به زکات ورکوي. ځکه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم نه داسې احادیثو کې ثابت دي چې یو زنانه د هغې بنګړي و د سرو زرو نبي علیه صلات وسلام ورته وایي د دې نه ته زکات ورکې؟ وایي نه. نو هغه ورته وایي چې دا خو د سرو زرو سیواران دي، سیواران من ذهب دا د سرو زرو، ورته دا خو اور ته په لاس کې اچولی دی. دې نه معلومه دا شوه چې دا زنانه دا کړۍ او دا بنګړي باقاعده استعمال کړي او نبی علیه صلات وسلام ورته ویلي چې که ته نه ورکې نو دا یو قسم اور دی. دې نه معلومه دا شوه چې کله 7.5 تولو ته سره زر ورسیږي یا 52 تولو ته چاندي ورسیږي دې نه به زکات ورکوي. البته د بعضې علماو تفردات شته، لکه فقه الزکات کې د علامه ډاکټر یوسف القرضاوي رحمه الله وفات شوی دی، کوم چې د قطر مفتی اعظم او د مصر عالم دی. نو هغه دا ویلي و چې زنانه چې کم زیورات استعمالوي کال کې مسلسل استعمالوي نو د دې زکات نشته، او چې کم نه استعمالوي نو پراته دي. د هغې مثال بیا مطلب د عام پیسو دی، په هغې کې زکات شته. د هغې یو تفرد دی، د هغه خپل تحقیق دی. جمهور علما مسلک همدا دی چې بالکل زنانه باندې دا زکات شته چې 7.5 تولو ته ورسیږي. دا خبره دا یو بل سوال ملګري کړی دی. سوال دا دی چې یو کس دکاندار له پیسې ورکړي، ورته وایي چې زما کله سیمنټ لګېدل ما له به په دې موجوده ریټ راکې. اوس زمانه سوال یې اوږد کړی دی، ګران دی سوال والله عالم، خو مقصد یې دا دی چې سړی پیسې مخکې ورکړي او سیمنټ وروسته الي، نو دا جایز دي که ناجایز دي؟ او دا جایز عمل دی، دې ته بیع سلم وایي چې سړی مخکې پیسې ورکړي د هغې نه پس پراډکټ وروسته الي غنم دي وریجې دي سم چې دي. البته په دې کې به دا خبره ده چې دا ریټ به فکس کوي د مخکې نه چې دا راله په څو راکړې، موجوده ریټ به راله راکړې که نه په هغه وخت کې به راله راکړې. دا دواړه خبرې جایز دي. بالفرض ورته وایي چې په دې موجوده ریټ به راله راکړې دا هم صحیح ده، یا ورته وایي چې نه چې په ورځ باندې کم ریټ و په هغه به راکړې دا هم صحیح ده. خو دا به معلومي چاره دا به څو بوجۍ به دا به راله څو راکړې، دا پیسې څو دي، رأس المال به معلومي، سیمټ به معلومي. دا بالکل جایز ده. قرآن کریم کې د دې ذکر راغلی دی یا ایها الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوه، لہذا دا عمل جایز دی.